أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق الله العظيم. محترمو دا قرآن کریم یو عجیبہ آیات دے. پدے آیات کی اللہ جل جلالہ دا زوجین حقوق ذکر کری دی. ولهن د زنانو د پاره حقونه دي مثل الذي پشان د هغې چې په دوی باندې حقونه دي. څنګه چې په زنانو باندې د خاوندانو حقونه دي نو د دوی د پاره هم حقونه شته او د بیبي او د خاوند د خوشحالۍ زندگی به هله وي چې دواړه د یو بل د حق د ادا کولو کوشش کوي، دینداری پکې وي، پکور کې د بيدینۍ سيزونه نوي، خاوند د ښځې د رضا کولو کوشش کوي او ښځه د خاوند د رضا کولو کوشش کوي. دا یو بهترینه کورمه او بهترینه کورنۍ ده. د شریعت په حدودو کې دننه په خپل منځ کې غب شپ لګي. د دوی مثال د دوستانو دی. راځه چې دواړه سره روغ شو، راځه چې دواړه سره روغ شو، زما استاد څوک دی چې به موږ بخلا کوي نه. د خاوند به کوشش دا وي چې دا ښځه زما نوکره نه ده، غلامه مې نه ده، وینځه مې نه ده، بلکې هغې ته به د محبوب حیثیت ورکوي. خو مور به ترې نه هم نه جوړوئ. د اندازې مطابق چلیدل چې د خاوند په حیثیت کې هم کمی رانه شي. محترم مسلمانان ورونو، تاسو سره پکور کې دا بیبي چې ده نو دا د چا خور ده، دا د چا لور ده، دا خو تا ته ناسته ده. ستا په کور کې نه مور شته نه پلار شته، تا له کور سنبالئ، ټول کور دله سنبالئ، ستا د کور خدمتونه کوي، ستا د مېلمنو ستا د بچو خیال ساتي، ستا د بچو تربیت کوي، ستا د کور څوکیداره ده، ستا د کور څوکیداره ده. کور کې که څاروي وي نو د هغې خدمت کوي، جامې درله وینځي، کور پرې روښانه وي. معلومه دا شوه چې د نیکې بیبي هډو قیمت شته دی نه. زما په دې کالک کې څه دي، زما په دې کالک کې څه دي، زه خو ستا دوه سترګو ته عمر تېرومه. دا زنانه د مور پلار په کور کې شهزادګۍ وه. په خپل مور په خپل پلار به یې څومره نازونه کول. دا خو د چا د زړه ټوکړه وه نو خفګان ته به یې نه ورکې، خفګان ته به یې نه ورکې. دې باندې به ظلم نه کوئ. خاوند چې ښځې ته وخندي او ښځه خاوند ته وګورې مسکی شي، الله جل جلاله به په ورځ د قیامت دې دواړو ته وخاندي. نو بیخی بی بدی بتن مراوری گئی نا، کون منائے گا ہم تم کو سنم، بری بات ہے ہر بات پر اٹھا نہ کرو. نو محترمو د زنانو ډیر زیات حقونه دي او د دې زنانو سفارش الله جل جلاله په خپله کړی دی. الله فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، د خپلو بیبیانو سره په ښه طریقه ګزران کوئ. که د دغه بیبیانو د بد اخلاقۍ نه یریږئ نو نصیحت ورته وکئ. دې سره به د زناورو په شان ګزران نه کوئ. په وړو وړو خبرو غوسه کېدل او وهل ټکول. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انا خیرکم لاهلي، زه خپلو بیبیانو سره په ټولو کې غوره یم. یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام کور ته تشریف راوړو. دغه وخت عایشې بیبي اوبه څکلې. پیغمبر علیه السلام د لرې نه آواز ورکړو، ای حمیرې. نبی علیه السلام به ورته د مینې نه حمیره وي. وی دې لوښي کې ما ته لږې اوبه پرېږده چې ستا جوټه وڅکم. الله اکبر. د پیغمبر علیه السلام رویه، مینه، محبت د خپلو بیبیانو سره. نبی علیہ السلام چې خوله مبارکه په اوبو باندې کېښوده نو عایشې بیبي نه یې تپوس وکړو
تا د کوم طرف نه اوبه څکلې وې هم په هغه ځای پیغمبر علیه السلام خوله مبارکه کېښودله او به یې وڅکلې. نبي علیه الصلاة والسلام به عایشې بیبي سره منډه هم وهله. د خاوند ذمهداري دا ده چې بیبي له به حفاظت ورکوي، هغې ته به دین ښایي، خوش طبعي به ورسره کوي. که دغه بیبي ته د جدا کور ضرورت وي نو انتظام به ورته کوي خامخا. یو روایت کې راځي چې په تاسو کې کامل ایمان والا هغه دی چې خپلو بیبیانو سره ښه اخلاق استعمالوي. که چېرته د بیبیانو څه کمی مخې ته راشي نو بغض ورسره نه دی پکار. بغضي انسان د الله نه دی خوښه. بیخي بې به دی چې دا تندی تریو کړي وي، سل منه تندی را اچولې وي او د دا زمري د بریتونه نیولې وي، نو دا سړی د دې سړي نه کور کې خلک بیا پریشان وي. هر وخت چې په تندي باندې زموږ ستاسو رڼا وي. مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه یو کتاب کې لیکلي دي چې څوک خپلو بیبیانو سره ظلم کوي، پخو اخلاق ورسره نه ملاویږي، حق تلفی کوي، نو دی د الله سفارش رد کوي، دی د الله تعالی دا سفارش رد کوي او دا بغیرت انسان دی. دا بغیرت انسان دی. مولانا حکیم اختر رحمت الله علیه خپل ملفوظاتو کې فرمایي چې کوم سړي به نور زنانو ته کتل او خپلو بیبیانو ته به سپک کتل، یو ورځې په دې سړي هیزه راغله. یو سړی و هغه به داسې کارونه کول چې د خپلو زنانو ته به سپک کتل او نورو زنانو طرف ته مایل کېدلو. نو یو ورځ په دغه سړي باندې هیزه راغله، دستونه یې ډېر زیات شو. خپلې بیبي ورته تله راتله به کول، ډېر زیاته خدمت به یې کولو، خیال به یې ساتلو، ډېر زیات خدمت یې ورله وکړو. چې کله یې خاوند ښه شو بیا یې جړل، بیا دغه خاوند جړل چې اوهو دې ښځې زما دومره خدمت وکړو، زما ګندګي یې صفا کوله او چې کومو ښځو ته ما مینه ورکوله نو هغې کې خو مې یوه هم په کار رانغله. نو لہذا د خپل کور خیال ساتل. یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وشي چې په موږ د بیبیانو څه حقونه دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې کوم خوراک تاسو کوئ نو هغه به هغوی له هم ورکوئ، هغه خوراک په هغوی هم خورئ. کوم قسم لباس چې په خپله اچوئ نو هغوی له هم هغه شان لباس ورکوئ. چې ځان له ښه قیمتي لباسونه وروړو، بیبیانو له چېته کوشش کوو چې ته ارزانه ټوکړه ول وګورو. هی الله دې موږ معاف کړي. په مخې مه وهئ، بیبي له په مخ باندې سپېړه نه ورکوئ، کنځل ورته مه کوئ او چې خفه شي دنه نو د کور نه بهر مه شړئ. په معمولي خبره بس پړونې ورته راواله، برقه ورته راواله او ورله ورته وځه زما د دې کور نه، زه د کور کې نوره نه ساتم. نو دا معامله به نه کوئ، بیبي سره به دا رویه نه کوئ. ابن عباس صاحب وایي زه دا خوښوم چې د خپلې بیبي د خوشحالولو دپاره زه هم زیب و زینت وکړم، پاکې جامې واغوندم او ځان خو ښکلې صفا سوتره ساتم. نو خپلې بیبي ته په خوله کې نوړی ورکول دا سنت دي او دا صدقه جاریه هم ده. هیڅ بې حسابه په خپلې بیبي بدګمانۍ نه کوئ، شکونه پې نه دي کول پکار، بیخي بې بدې. د مور پلار ملاقات ته به ورله اجازت ورکوئ. مور پلار را یاد شو، وخت تیر شو، نو مور پلار سره ولا د ملاقات موقع ورکوه. یو پیره نبی علیه الصلاة والسلام د شپې پاڅېده نو فتح الباب رویدا، فتح الباب رویدا او اغلق الباب رویدا وخرج رویدا، په قلاره دروازه کلاو کا، په قلاره بند کا او په قلار بهر وتو چې بیبي ته مې تکلیف ونه رسي، چې بیبي ته مې تکلیف ونه رسي. زموږ بعضې وروڼه د شپې نیمې شپې پورې، د شپې نیمې شپو پورې بار بازار کې، دکانونو کې، حجرو کې، په بیټکونو کې ناستي ګپې شپې لګوي
او بیا چې کور ته راشي دا بیبي اجازه ورته انتظار کوي خو دا اوده شوي وي نو د دغې نه پس دی راشي د نیمې شپې دی پاسې ماله ډوډۍ راکړه ماله چای راکړه ماله دا وکړه ماله دا وکړه نو دا ظلم دی لږ د احتیاط کول پکار دي په خپله معامله کې نو د خپل بیبي سره ګزران کول دا په ګزاره باندې که چېرته څه غلطي ته نه وشي نو معاف کول یې د الله د رضا دپاره ډېر ضروري دي او د الله د رضا دپاره د دغې په غلطۍ باندې صبر کول که یو نه زیاتې وشي بیبیانې وي داسې نو معاف کوي به معاملات به ورسره ډېر لرې پورې نه بوځي که چېرې ډېرې بیبیانې وي د یو سړي نو هرې یوې سره د هغې د حیثیت مطابق خیال ساتل دي ځکه چې یوې ته درانه ګوري او بل ته سپک ګوري نو دا ګناه ده د هر یوې خیال ساتل په هغې کې مساوات کول دا ډېر ضروري دي ډېره اهمه نقطه ده ځکه چې په بعضې روایاتو کې راځي چې د کوم سړي ګڼې بیبیانې وي اسلام کې د څلورو بیبیانو پورې اجازه شته دی چې چاله الله پاک وس ورکړي وي توفیق یې ورکړي وي ساتلی شي او حقوق یې ادا کولی شي نو اسلام د څلورو بیبیانو اجازت ورکړی دی او دې ټوله دلچسپي یوې سره ساتي او نورو ته وخت نه ورکوي نه بیبي کوي او نه طلاق ورکوي نه ولا وخت ورکوي په یو شان نظر ورته نه ګوري نو د قیامت په ورځ به د ده دا بدن رانړېږي دا بدن به رانړېږي داسې یو طرف ته به د ده دا وجود کوږ وي یو طرف ته به کوږ وي نبي علیه صلات وسلام به خپلو بیبیانو سره عدل کولو انصاف به یې کولو په وخت کې او دا وخت یاد ساتل په شباشۍ کې د یوې چې څومره کمره ده هغه کمره به د بلې هم وي یوې له چې څه سامانونه کړي دي خوراک ول راوړي څومره څیزونه ول راوړي نو دا به بلې له وروړي نه چې د یوې سره ناسته شپه ورځ او هغې له راوړې راچلې او بلې د نهاره نهوله ناستې وي که روغ یو که رنځوره یي که بیماره یي که خوشحاله یي که خفه یي ته یې تپوس نه کوې په ورځ د قیامت به سخت تپوس د دې درنه کېږي سخت تپوس به درنه کېږي الله تعالی به تپوس کوي د تھانوي رحمت الله علیه باره کې راځي چې د هغه دوه بیبیانې وې چې یوه جوړه به خیره نه شوه نو بیبي ته به یې نه لېږله چې دویمه به خیره نه شوه نو یوې بیبي ته ولېږله او بله به بلې بیبي ته ولېږله چې دا ووینځئ یو به یې ورته شاګرد خربوزې راوړې هغه ټول کړی دی هغه شاګرد چې تھانوي صاحب به یې هم تلي نو تھانوي صاحب ته چې کله ورکې جي دا یو د یو بیبي ده او دا بله د بلې بیبي ده تھانوي صاحب ورته ووایي چې تا خو به تللي وي خو که یوه لږه خوږه وي او دا بله لږه پیکه وي نو بیا به سي تھانوي صاحب هغه خربوزې په منځ دوه کې یوې د یو خربوزې نه که او بله د بلې خربوزې نه که یعنې نیمې د یوې نه بلې سره یو ځای که او نیمې د بلې نه بلې سره یو ځای که او کورونو ته یې ولېږله نو په دې معامله کې ډېر زیات احتیاط پکار دی زما عزیزانو ځکه که د بیبي حق ضایع شو نو دا د حقوق العباد ضایع کول دي نو که دغه انسان ډېرې توبې وباسي تهجد کوي تبلیغ کې ګرځي حجونه کوي جهاد لځي او ځان یې ډېر لوی بزرګ جوړ کړی دی تسبیح ورسره اوږدې اوږدې لاس کې وي جومات کې په ډومبي صف کې ولاړي جومات کې په ډومبي صف کې ناست دي علماو سره ناس پاس وي ډېر د نیکۍ کارونه کوي او دغه بیبي یې نه معاف کوي نو دا سړی د دغه بیبي مجرم دی او د قیامت په ورځ به د دغه خاوند ګریوان او د دغه بیبي لاسونه وي نو فرق به پکې نه کوئ زما عزیزانو فرق به پکې نه کوئ څومره توجه څومره دهان چې یوې له ورکې دومره توجه دومره دهان به دغه بلې له م ورکې دا ستا په نکاح کې ناسته ده دلته به وکړئ خو د حساب کتاب ورځ را روانه ده دا ژوند به تیر شي خو هلته بیا جواب ورکول ډېر ګران دي او خامخا به تپوس کېږي الله جل جلاله دې موږ ته په دې څو خبرو باندې عمل را نصیب کړي واخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمین. د مولانا تاج اکبر صاحب ښکلي نعتونه او بیاناتو اورېدلو لپاره تاج اکبر نعت خوان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د ثواب په نیت مخکې شیر کړئ. شکریہ.